کوم چې دا سیټ زمونږ سیکور دی ان شاء الله دا د چا پلارم زمان ان شاء الله نشي اغستلی باقي فارم 45 چې څومره د 84 پولینګ سټیشنو هغه زما صاحب باقاعده موجود دي بیګا چې زمونږ کومه درنه وه د دې خلاف او هغه موږ تقریبا په 1 بجه باندې ختم کړله نو د ایم ان ای ګلزفر چې د پارټۍ صدر دی د ډسټرکټ باجوړ د هغه باقاعده د پارټۍ د لیډرشپ سره میټینګ شوی و په میټینګ کې لیډرشپ دا مشوره وکړله چې یاره بجای د دې چې تاسو درنې ورکئ ستاسو نه به ټایم ضایع شي تاسو درنه ختم کړئ او خپل عدالتي جنگ شروع کړئ نو زمونږ باقاعده په پېښور های کورټ کې هم موږ ریټ جمع کوو په الیکشن کمیشن کې موږ خپل ریټ جمع کوو خو زه دا ټول باجوړ ته خاص کر د پی کې 20 ورکرانو ته او قومي مشرانو ته زه دا پیغام ورکوم چې ټول ان شاء الله مطمئن اوسئ هیڅ قسمه مسله نشته دی دا اوښ په بړه کول دی اوښ هیڅ چا هم چېرته نه دی په بړه کلی چینچړ او کوترې په بړه کېدو مې دا مې اورېدلي دي خو د اوښ په بړه کېدو دا ما چېرته په تاریخ کې نه دی لیدلی او نه دا کېږي او نه دا پاسبل ده نو دا دغه مترادف خبره ده چې اوښ یې په بړه کلی دی اوښ نه په بړه کېږي انشاءالله ټول مطمئن اوسئ ټول ورکر مطمئن اوسئ انشاءالله دا سیټ د عمران خان په نوم باندې ګټلی شوی دی په ټول پاکستان کې کلین سویپ شوی دی په مرکز کې الحمدلله زمونږ په برترۍ باندې په مرکز کې هم د پاکستان تحریک انصاف جوړیږي او په صوبه کې خو موږ کلین سویپ کړی دی په صوبه کې خو څه مسله نشته انشاءالله ډېر زر سبا د ګل ورځ د منګل بود به زه راځم او هغسې استقبال به زما کوئ په کومه طریقه باندې مې چې کړی او دا سیټ ستاسو دی تاسو ګټلی دی تاسو خپل محنت کړی دی تاسو خپله خواري کړې ده زه د ټولو شکریه ادا کوم او ټولو ته په اډوانس کې مبارکباد پیش کوم چې دا سیټ ستاسو د چا پلار هم نشي اخیستلی انشاءالله دا سیټ زما په نوم شوی دی د اقام زما په نوم کړی دی د عمران خان په نوم کړی دی دا ستاسو جیت دی دا د پی ټي آی جیت دی دا د ټول پی کې 20 جیت دی او انشاءالله په دې باندې موږ د چا سره هېڅ قسمه کمپرومایز ته تیار نه یستو زه د خپلو عوامو د خپل ولس د سیاسي پارټو د قومي مشرانو د ټولو یو ځل بیا شکریه ادا کوم په شمول د میډیا د ورونو چې آرو خو خپل دفتر ته تاله لګولې ده او دغه شپې نه ځان غیب کړی دی خو د څو پورې وپټېږي خو رزلټ ټول الحمدلله 84 پولینګ سټیشن دی او د 84 پولینګ سټیشنو فارم 45 زما سره ډېره مهرباني ډېره مننه خپلې حوصلې به بلند ساتئ